أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. استعلاء صفت نمبر 5 استعلاء او په کوم حرفونو کې چې دا صفت اومون دیشي هغه ته مستعلیه وای او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو د ادا کولو په وخت کې همیشه د جبې ویخ پاس تالو طرف ته اوچتیږي. د جبې ویخ پاس تالو طرف ته اوچتیږي چې د هغې په وجه د حرفونه غټ شي او داسې حرفونه اوه دي سودي اوه چې د هغې مجموعه ده خص ضاط قض. پرونی سبق کې خو چاته څه مشکل نشته کنه. استعلاء څه ته ویل شي؟ علیا، عالی، اعلا، اوچت. ٹھیک شو کنه. نو صفت استعلاء اوچتوالی مطلب دی اوچتوالی. نو د استعلاء مطلب دا دی چې په دې صفت ادا کولو کې د جبې ویخ بره تالو طرف ته اوچتیږي چې د هغې په وجه باندې حروف غټ ادا کیږي او هغې مجموعه ده خص ضاط قض. لکه ګوره اخ اص دغه شانتي او اوت دی ټولو کې د جبې جړه بر اوچته شي نو حرف غټ ادا شي. او د دې په مقابله کې بیا استفال دی سفلا ده سری استفال څه ته وایي؟ لاندېوالي ته. استفال څه ته وایي؟ لاندېوالي ته. قرآن کې الله څه فرمایي؟ فی الدرک الاسفل من النار. اسفل بیا د دې هغه سپرلیټیو ډیګري چې ورته وایي که نه. ٹھیک شو که نه. ښه استفال او په کومو حرفونو کې چې دا صفت عموم دی شي هغې ته مستفله ویلی شي. مستفله لاندې ادا کېدل لاندې استفال. ثنایا علیا او ثنایا سفلا او ورپسې رباعي سفلا انیاب سفلا. او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو د ادا کولو په وخت کې د جبې ویخ پاس طرف ته نه اوچتیږي. په استعلا کې موږ څه ووي چې د جبې ویخ به د جبې جړه به بره تالو طرف ته اوچتیږي که نه. او استفال د هغې ضد دی د هغې په مقابله کې دی نو دی وایي چې نه به اوچتیږي. دیم ځان ته څه وایي که نه دیم ځان ته وایي زه یم که نه وایي نه به اوچتیږي وایي څنګه به رانه اوچتې که نه. نو دی وایي چې د ژبې ویښ به بره نه اوچتیږي او اواز به هم باریک وي ادا به باریکه وي. نو صاد ضا او طا د دې نه علاوه چې څومره حروف دي دا مستفله دي دا لاندې ادا کېږي. صحیح ده. او د هغې په وجه سره دا حرفونه نري وي غټ نه ادا کېږي او د مستعلیه نه سیوا باقي ټول حرفونه مستفله دي. څلور حروف د استعلا لري کې نو هغې نه بعد چې څومره پاتې شو دا ټول مستفله کې راغلل. او دا دواړه صفتونه استعلا او استفال هم د یو بل مقابل دي. دا په مقابله کې دي چې یو وایي زه حرف غټوم نو بل وایي زه نری کوم بل وایي زه د ژبې جړه اوچتوم دی ورته وایي زه نه اوچتوم. صحیح ده. بیا اطباق او په کومو حرفونو کې چې دا صفت عموم دی شي هغې ته مطبقه ویلی شي. مطبقه طبق یو ځای کېدل. او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو د ادا کولو وخت کې د ژبې منځ
پاس تالو سره پیوست شي پیوست انخلی بالکل داسې ور سره انخلی یعنی انخلی او داسې حرفونه سلور دي زه غلط شم تاسو مواز را نه کو خص ذات قذ د استعلا دي ما صاد سلور حروفونه وي تاسو غږ نه کوی استعلاء خصاص ذات قذ هو حروف دي اطباق سلور دي استفال کی موي نو خو استفال کی موي کنه هغه ضد استعلاء دي کنه استعلاء او استفال یو بل سره موازی نه کنه د استعلاء خصاص ذات قذن علاوه سمر حروف دي هغه مستفله دي اطباق سلور حروف دي اطباق سودي سلور حروف دي او دقیقه مکنه جواب را سوال دا کوئی سوال کوي او په کوم حرفونو کې چې دا صفت اومون دی شي هغه ته مطبقه وي او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو د ادا کولو وخت کې د جبې منځ پاس تعالو سره پیوس شي یعنی انخلی او داسې حرفونه سلور دي صاد ضاد طا او ظا انفتاح او په کوم حرفونو کې چې دا صفت وي هغه ته منفتحه وي او مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حرفونو ادا کولو وخت کې د جبې منځ پاس تالونه جدا اوسي خو که د جبې ویخ تالو سره لګي او کنا لکه چې قاف کې لګي اطباق او انفتاح اطباق وی چې کله د جبې منځ تاسو ما ویلي دي دا د جبې سر دی سوکه ده دای اطراف دي پوه شئ د جبې د پاسه چې څومره حصه ده دا بیا راځي په وسط زبان کې د جبې منځ کې راځي او د جبې جړه راځي نو کله چې د جبې دا اړخونو سره نږدې پاس دا د بره تالو سره ولګي نو دې ته اطباق ویل شي دې ته بیا څه وایي اطباق طبق مطبقه دا د جبې دا منځ چې کله بره تالو سره پیوست شي ٹھیک شو او د دینه سلور حروف ادا کیږي صاد ضاد طا ظا انفتاح او د دې سلور حروف نه علاوه ټول منفتحه دي او د انفتاح مطلب څه دی کلاواله نو اطباق کې د جبې منځ بره تالو سره انخلی نو په انفتاح کې به ننخلی ورسې دی په مطلب چې اطباق دی یاد کنو استفال دی انفتاح دی ظاهر شي ذهن تراغي خدا او خبره یاد ساتي چې هر د صفت ضد کم یو دی استعلا ده نو استفال دی لکه څنګه تاسو علیا او سفلا ویلی دي نو دا یو بل ضد شو دا شانتي اطباق او انفتاح طبق او نفح دا یو بل فتح دا یو بل ضد شو اطباق او انفتاح دا یو بل ضد شو نو چې په دې کې د جبې منځ په اطباق د جبې منځ بره تالو سره لګي نو په دغه کې به نه لګي انفتاح کې به نه لګي دا به د هغې نه جدا پاتې کېږي خو که د جبې ویخ تالو سره لګي لکه چې په قاف کې لګي نو قاف بیا زموږ د جبې د انفتاح د جبې جړې سره تعلق نه دی ګورئ د جبې منځ سره دی د جبې جړې سره تعلق نه دی د جبې منځ سره دی چې اطباق کې د جبې منځ تالو سره لګي نو دی کې به د جبې منځ تالو نه جدا وي که جړه لګي او که نه لګي هغې سره د انفتاح تعلق نشته دی لکه چې قاف کې لګي خوا او خوا که اونه لګي او د مطبقه نه سوا ټول حرفونه منفتحه دي او دا دواړه صفتونه اطباق او انفتاح هم د یو بل مقابل دي دا دواړه د یو بل ضد دي ښه څه سوال شته تاسو درې واړه ګورئ تاسو به سبا تاسو راټیټ کوم درې واړه ښه
دې خدا سره وړکې کېږي نو ها ماشاءالله مسله که تا باندې هم طبقو لګېده ښه تا به هم سبا پیوس کېږي باره تالو سره نو بس بیا د پښتو متل دی نو د اردو هغه بیا کټي راړي نو وي خو صحیح ښه چې څه زده کوي وخت بچت کوي وإذ قتلتم وإذ أخذنا ميثاقكم ما ته یو قرآن مجید روزانه کوي نو دا ګډوډي نو بیا زم ګډوډ شم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى اللهم ادخلنا في جنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين